الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مختصر درسونه د سیرت دا شروع ننوشتم درس د سیرت ده د غزوه بدر واقعه مختصر طریقې سره غزا د بدر دا سوا د قریش او مسلمانانو په منځ کې یو فیصله کن معرکه وا او د دې سبب داسې وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کومې قافلې د پاره ذوالعشیرې ته تللی وو او هغه قافله شام ته تللی وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د خبر د پاره دوه کسان لیږلي وو نو چې څرنګه دا قافله تیره شوه نه هغه کسانو مدینه ته خبر راوړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا صحابو ته د وتلو دعوت ورکو 314 یا 319 کسان دا تیار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه نه وتلو مقصد د بدر مقام و او هغه قافله کې یو زر اوخان و چې سامانونه ربار و ابو سفیان د هغې مشر و ابو سفیان د خبر میلاو شو چې مسلمانان راوتلی دي نو هغه د قافلې هغه لاره د بدر طرف نه بدل کړه او د ساحل په طرف باندې روان شو او خبرې مکې ته ورساو چې مسلمانان راوتلی نو مکې والو خبرپور تیاری وکړو او ووته هغه ابو سفیان چې لار بدل کړې وه دیو ته خبر راولېږو چې قافله وتلې ده او تاسو واپس راوګرځئ نو دیو د واپسې اراده وکړه لیکن ابو جهل ډیر په تکبر او غرور کې وو او ویل چې نه موږ نه واپس کیږو بلکې جنگیږو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر میلاو شو چې مکې والا راوتلی نو د الله پیغمبر د صحابه سره مشوره وکړه مشوره ته واغسته ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله تعالی عنہ خسته خبرې وکړي مقداد رضی الله تعالی عنہ پاتې دا ویل چې دا الله رسوله من جنگ ته تیار یو او منګه هغه خبره نکوه کوم چې بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته کړې وه چې فذهب انت وربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون چې ته او ستا رب جنګېږئ موږ به دلته ناست یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله شو مختصر دا چې مسلمانان او مشرکین یو بل ته مخامخ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې مو غوښتلې الله رب العالمین ملائک هم د مدد دفار را لیږلي علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ ښه مقابله وکړه عتبه شیبه ولید قتل که یو دو ځوانانو ابو جهل دا هم مردار که مسلمانان نه 14 کسان شهیدان شیو او هلته په بدر کې دفن شو او مشرکین نه اویا کسان وجلی شیو او اویا کسان داتې نیولی شیو مسلمانان ته فتح میلاو شو مدینې ته روان شو مال غنیمت هم ورسو قیدیان هم وو نو مال غنیمت د تقسیم حکم هم نازل شو او قیدیانو مبارک کی مشوره واغستله ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویل چې پیدیه به ته واخلو عمر رضی الله تعالی عنہ مشوره داوه چې قتل کړی شي د الله پیغمبر د پیدیه خبره واغسته نو چانه پیدیه واغسته بعض سره احسان وکړی شو او کوم چې به کې لیکل او لوستل پیژاندل نو د هغوی پیدیه داوه چې مسلمانانو بچو ته به لوستل او لیکل ښیي غرض دا چې دې ته یوم الفرقان د فیصلې ورځ ویلی شوې ده
چې دا د کفر او ایمان معرکه وه. الله رب العالمین مسلمانان ته فتح ورکړه او مشرکین الله رب العالمین دا ذلیل کړه او د قریشو مشران هم په دې معرکه کې وجلی شوي وو. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.